یو ډاکټر نه علما نقل کوي ابن القیم رحمه الله روضة المحبین کې یو ډاکټر مریضو دوا یې راواخیسته نو اول مین ځان ده دوا یې راواخیستله وي دا دوا یې چې خوړله ډېره ترخه دوا ویلې دومره خوند راکوي که نه چې څه درته ووایم دومره خوند دا دوا چا ورته ویلې دوا به ترخه ده وي ما ته خوند راکوي خو هلته وصال محبوب ته و دا اذیت هغې ته خوند ورکوه کما رأینا فی الاستشهاد د فدایانو او چا به چې د الله د دین دپاره استشهاد کو په دښمن باندې به په غټ ټیلر کې کېناسته حمله یې کوله هغه وړه خبر نه وله هلته اذیت و ضرر هغه خوند و دته تاسې که په یاد وي تېر شل کلن جهاد کې څومره ستړي چې وه یعنې قسم په الله د اوسني د رینجر او د لکسس او د دې ټولو نه هغه د درد حالت ډېر خوندور ځکه هلته د الله سره د وصال امیدونه ډېر ول نو هغه د تکلیف حالت به هم ډېر خوند کو دومره خوند به یې کو که نه چې روان به ولي په تیښته به ولي چاپه به وله صحیح ده ډېر بد و خو ابد ډېر خوند کوه خوږ و ډېر ځکه وصال محبوب ته و پکې کله کله اذیتونه داسې وي لکه څوک غوندې لکه خپله چې وصال محبوب ته محبوب به ګڼې اگر چې د اذیت ډېر بد ده خو د اذیت خپله څوک ده د یو خوند ده ډېر خوند لري پکې